چې سړی د الله په مخلوق باندې رحم نه کوي نو څنګه په د باندې رحمت وشي؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ نو اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. اسمان والا مراد الله دی. په مخلوق خدا باندې رحم وکړئ نو الله به تاسو رحم وکړي. نو تاسو ګورئ کنه ذخیره اندوز خلک د عبادتونو ډېر خوشاليږي. ټیک خبره ده، عبادت ته خوشالېدل پکار دي، خو زمونږ د فقه دا کوم کتابونه چې دي تاسو به د مزاج نه شاید خبر یې. د فقه کلاسونه چې موږ مدرسو کې وایو کنه دا قدوری او هدايه او دا کتابونه نور بدی کې د مسلې د طهارت نه شروع شي او دس بسنګ کې غسل بسنګ کې او تیمم بسنګ وهي د دین چې بیا کله وزګار شو بیا طالبانو د موز مسلې شروع کو، موز بسنګ کې، فرض بسنګ کې، واجب بسنګ، سنت بسنګ. بیا چې دا غینه وزګار شو د ژوندو د موز بیا د مریضانو موز په کې راشي صلات المریض، بیا د مریض د موز چې وزګار شو بیا د صلات الجنازه او جنایز، بیا د مړی موز په مړی بسنګ جنازه کو. چې دا غینه کله وزګار شو نو په اخر کې بیا دا چپټر چې کله ختم شي د عبادت او د موږ پس بیا پس زکات مسله، بیا د روزي مسله، بیا د حج، چې د عبادتونو کله ختم شي نو فورا بس بیا معاملات شروع شي، بیوعات، دولس قسمه بیع ده، بیا غو ته یادو طالبانو ته دا غستل خرڅول بسنګ کوي، کوم جایز ده کوم ناجایز ده، څومره ګټه جایز ده څومره ګټه ناجایز ده. او بیا شفعې ته چې بس کله واوړو نو بیا د احتکار او ذخیره جایز ده او ناجایز ده مسلې خلکو ته وایي. موږ ته استادان دا وایي کنه چې دا عبادتونه مخکې ذکر کړل په دې فقه کې او دا معاملات ورسره کړل. دا ولې دې مطلب دا دی چې انسان کله عبادت کوي او د عبادت صحیح د اثر په دې معاملات باندې بیا راځي، او کله انسان عبادت خندي د اثر په معاملاتو نه راځي. دا عبادتونه د دې لپاره منکو چې زموږ معاملات برابر شي. ان زما د موږ بدومره اثر په ما باندې چې ما به د ګناه نه بچ کې. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دا موږ به ما ته د ګناه نه او د بے حیايي نه منع کوي. دویم دا چې دا منځ او دا عبادت او دا روزي او دا زکاتونه دا به زما او ستا معاملات برابرې چې موږ خرڅول غسل د اسلام په طریقه باندې وکړو، د دین په طریقه باندې وکړو. او تاسو ګورئ بیا دا مغفرت بسنګ الله زمونږ کې د روزي د میاشتې راشي ټماټر مخکې پسو وسو باندې دا مسلمانان دي کنه، کافر خو نشته په پاکستان کې. خو 97% مسلمانان پاکستان کې اوسېږي، په سلو کې 3 کسان کافران دي چیرته یا وسیکی یا به هندوی او هغه ماینارټیز دي، هغه باندې زمون حکم لاګو دی، دا خپل قانون نشته. دا پاکستان دا کم لا هغه په امپلیمنٹ دا ومني چې کم کارډ سره دی رته مطلب دا چې دا وفادار دی. نو په سلو کې 90 کسان 3 کسان مسلمانان دي او دا روزه د ګوري تاسو بیا چې ذخیره اندوز بیا به کې سکی، ذخیره اندوز پکې بیا سکی، د پیاز ورټ ته پکې بیا ګورا کجور. تاسو ګوري کنه پرون ما د سرسای د ریټونو معلومول په انټرنیټ باندې ما د 15 کم چې ورته جناسه 500 کنه د کم نه چې سرسای سړی ور کوي د دې ریټونو معلومول چې د غنمو سرسای سمره دا او د وربشو سمره دا یا د پنیر سمره دا او د وسکی سمره د کجوري سمره دا. نو ما چې تاسو ګوګل لور کوي نو زه حیران شوم چې دا شی لیکلو چې د کجوري کوم چې کمزوري کجوره ده پروس کال دا غیر ریټ سمرو نو 270 روپیو، دا غیر ریټ 230 روپے زیات شوی دی، 500 روپے هغه کیلو ریټ دی، نه دام زیات شولا. او کجوري په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې غوړ او جماعت ادارې چې په کجورو باندې وشي او کدانې نبی دی په وبو باندې وشي. هغه کجوره په 1 کیلو کې 230 روپے هغه ګرانه شول. دا بیکاره کجوره چې زما او سکشن غریبانه نه خوري. مبروم کجوره دا یا عنبر کجوره هغه په 1500-1600 باندې ملوي. او دا سړی د دې د الله د رحمت ځان مستحق ګڼي، اجاره الله به ما معاف کوي او مغفرت نو الله تعالی خو قران کې الله فرمایي لا تحسبن الله غافلا عما كانوا اما يعمل الظالمون. الله ته غافل مو یا الله غافل نه دی، الله ته ګوري. دا علیم بذات الصدور، ذات الصدور څه ته وایي؟ علیم بذات الصدور، د سینو پر ازونه باندې پويږي چې موږ د خپل نه بار نکړي نه پاغي الله عالم دی. لہذا موږ څوک چې داسې وی چې دا غوس کیږي تعاون بم کو خو د خپل روزګار برابر ساتل غواړي، د خپل روزګار او دا نور سيزونه خو بیا تاسو ګورئ چې کوم ذخیره اندوز په کیسه سکه د کپړې روټونه او دا نو رمضان ته ډیرو دکاندارانو موردلې دي بس وای دا دغه زمون د ګټي وټي میاشت ګټي وټي میاشم د یوازې پاکستان کې نه مګر یوازې پاکستانیان یو ولک تپوس مو کله مې ورور د نه راځي سعودي عرب نه دا غوي دا سیزن ختم شي د روزه کې لګ اردن کې د پلاني ځای کې دا سیزن ختم شي د کې مال خوزي دا ولې د بده وجبانه چې دلته سړی ګټه کوي ور سړی خو مازیګر خور سړی لیونه شوی دی هغه
ये पंजाबी आलिम मानवीर शो तकरीर को हम रमजान में अपनी जिस्मों को पालते हैं। रमजान दा रमज न दे, रमज से तो हुई ही न तरमजुल फिसाल रमज दे तो हुई चिकला द साख दा टेम राशि दा शग गर्म शी दा खान दा खो से पेजार न पखबो की कना दा खपे वला गर्मी के बिया तेज तेज सफर शुरू की दे रमज हुई, रमज सोजेदो तो हुई। नो रमजान दा माना दा बंग द खपल जान सोजो, रमज दा माना दा खपल जान बस सोजो, खुराक बाने बे सोजो, बसकाक बे सोजो। ओ रमजान की इफ्तारी और पेशमनी के खपल बदन न पालू, वजन पर ज्यादती की कमी की बकिन रमजान की जमंग दावले दमंग सगम निश्तरे चे रोजा संग परशे सही हिकमत दे रोजे। कुरान करीम को खुदा वेले शे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तत्तक़ून से तो तक़वा द दे द पार रोजा फरज की कि तासु के तक़वा राशि तासु द अल्लाह न वे रह गई द अल्लाह सरम ताल्लुक जोड़ शी।